چې دغه منکر حدیث، منکر قرآن، منیر شاکر دغه کلیپ راغله د طلاق په حواله سره، چون کې د خو د اسلام بنیادی اساسی عقاید هغه د خپل لاندې کړي دی مخکې روان دی او د دعوه دار چې په دې قرآن باندې په 1400 کال 1400 کالو کې څوک نو پوه شوی، اوس په زه پوهېږم مره قرآن هغه تسلسل د دین هغه تسلسل خدمات کو دغه سیده وي په د دین باندې تر اوسه پورې څوک نو پوه شوی 1400 کال زه ور باندې اوس پوهېږم په د ټوله دنیا کې څوک نه پوهېږي زه به پوهېږم په هغه کلیپ کې د دام ویلو چې طلاق په مسله 1400 کال 1400 کال څوک نه پوه شوی، صحابه نو پوه شوی، تابعین تبع تابعین تر اوسه پورې نو پته نه لګي چې په د نوې وحی راځي او څنګه. بلکې بل ورځ انټرویو به تاسو اورېدلې وه چې هغې کې وایي دا موجوده دین چې دا ټول دین د ځان نه جوړلی شوی دی او دا څومره اختلافات چې دي د ګډوډوالی د حدیثو د وجې نه راغلی دی، نعوذ بالله. نو طلاقو په مسله کې د ټولو مسلمانانو خلاف دی یوه مسله وکړله په کلیپ کې د 4-5 قسمه مسایل کړي و. په تیر کلیپ کې ما دله ښه مضبوط جواب ورکړی و. د هغې کلیپ کې دا خبره کړې وه چې د طلاق دپاره د ښځې خاوند د جانبینو رضامندي شرط ده او سړی به د ښځې نه اجازه اخلي نو هغه له به طلاق ورکوي، ورنه طلاق نه کېږي دی نه بغیر. او د مسلمانانو عقیده دا وه چې د طلاق دپاره د ښځې رضا شرط او ضروري نه ده.